السلام علیکم ملګرو، څنګه ښه؟ امید ده چې ښه به وي. ملګرو، تاسو وګورئ مسجد جیرانه د جومات ته ویایي مسجد جیرانه. دلته کې زمونږ خوږه پیغمبر 10 ورځې پاتې شوی و، 10 ورځې قیام یې کړی و، دلته کې 10 ورځې آرام کړی و په دې مسجد جیرانه کې. د غزوه حنین چې کومه غزو وه د مسلمانانو د کفارو په منځ کې، د هغې مال غنیمت د پاره زمونږ خوږه پیغمبر دلته 10 ورځې انتظار کړی و، په مسجد جیرانه کې ورته ناست و. دلته کې یو کوی دی، هغه کوی چې کوم دی هغې اوبه ډېرې لاندې وې، اوبه ټیټې وې پکې، او زمونږ خوږه پیغمبر د خولې لاړه ورته وکړله او اوبه جوش وکړلو، اوبه پاس را پاسېدلې او اصحاب کرام اوبه وڅښلې او زمونږ خوږه پیغمبر هغه اوبه وڅښلې. هغه کوهي ته چې د خولې لاړه ورته وکړله او اوبه جوش وکړلو، پاس راوختلې هغه اوبه. تاسو ته به زه هغه کوهی ښیم چې زمونږ خوږه پیغمبر د خولې لاړه ورته کړې وه او اوبه پکې را پاسېدلې وې. دغه جومات ته وایي مسجد جیرانه. دا ډېر ښکلی جومات دی. دغه جومات دغه ځای نه خلک راځي، احرامونه تړي. څوک چې عمرې ته ځي دې ځای ته راځي، دې ځای نه احرام تړي، بیا عمرې ته ځي. 300 پیرې پیغمبرانو دې ځای نه احرام تړلی دی. د مسجد جیرانه چې دا کوم ځای دی، دغه ځای نه 300 اصحاب پیغمبرانو د الله پاک نبیانو احرامونه تړلي دي او بیت الله شریف ته لاړ دي عمرې دپاره. هغه کوهی دلته کې مخکې راځي، دلته کې دی هغه کوهی، کوم کوهي ته چې زمونږ خوږه پیغمبر د خولې لاړه ورته کړې وه او اوبه جوش کړې او اوبه پاس راختلې وې. هغه کوهی دلته کې دی. دلته کې دا کمره چې کومه تاسو ته ښکاري، دلته کې کوهی دلته کې دی، خو اوس یې کمره په جوړه کړې ده، دلته کې یې ایسار کړی دی. هغه کوهی دلته کې دی چې زمونږ خوږه پیغمبر د خولې لاړه ورته کړې وه او اوبه جوش وکړو، اوبه پاس را پاسېدلې. هغه کوهی دلته کې دی. تاسو زما د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او نورو ملګرو سره شریکه کړئ او انشاءالله مزید به زه تاسو ته ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډ کوم. ډېره مننه. تاسو وکتلو مسجد جیرانه.